والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف أو المؤلف منها كذا. دې عبارت سره غرض د علامه بیضاوی رحمه الله بیان د محل د اعراب د الف لام میم ذکر کړي. الف لام میم دا ترکیب کې څه واقع شوی؟ دی وایي دا په محل د رفع کې خبر دی د مبتدا محذوفه د پاره. مبتدا به المتحدى به شي او الف لام میم به ورته خبر شي، خو تعویل به پکې کې داسې هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف. الف لام میم نه به مراد جنس هذه الحروف شي او مبتدا به المتحدى به شي. هذا المتحدى به دغه شی چې په دې سره چیلنج ورکول کیږي مؤلف جوړ دی من جنس هذه الحروف د دغه شان حرفونو نه. هذا المتحدى به دا به مبتدا شي او مؤلف من جنس هذه الحروف دا من جنس هذه الحروف جار مجرور به متعلق شي تر مؤلفون پوری. مؤلفون سره د متعلق نه دا به خبر شي د هذا المتحدى به د پاره او مؤلفون من جنس هذه الحروف نه مراد الف لام میم دی. نو الف لام میم خبر شکر په پوښتنه دیم یا با الف لام میم مبتدا شي او المتحدى به به خبر شي. تقدیر د عبارت بداسي شي المؤلف منها كذا. كذا معنی المتحدى به. نو دسی بشي المؤلف من هذه الحروف المتحدى به. مؤلف من هذه الحروف یعنی الف لام میم المتحدى به د چې په دې سره چیلنج ورکړل شوی دی. نو المتحدى به به خبر شي. په دې ترکیب تاسو پوه نشئ. وقيل هي اسماء الصور. دا الف لام میم خو مخکې دا تیر شو چې دا اسماء دي او مسمیات حروف دي. وقيل سره یو قول ذکر کوي هغه دا دی چې دا الف لام میم او نور الفاظ مقطعات دا د سورتونو نمونه دي. د سورت بقره نوم الف لام میم سورت ته په پوښوي. د سورت یوسف نوم الف لام را ده مثلا دا سری سورتونو نمونه دي. وقیل چاوي نو ګورئ چې کله دا د سورتونو نمونه شو نو بیا معنا معلومه شو، بیا مجهول المعنا نه دي. په پوښتنه وقیل چاویلی هيا دا الفاظ مقطعات اسماء الصور د سورتونو نمونه دي. وعليه اتباق الاکثر او پدې باندې د اکثر عالمانو اتفاق. سمیت بها دا سورتونه ونومول شو دا بها پدې سره پدې سور سره اشعارا بانها کلمات آگاهی ورکړه چې دا سورتونه د قرآن داسې کلمات دي چې معروفه الترکیب دي، ترکیبونه معلوم دي. فلو لم تكن وحیا من الله کدا د خدای د طرفه وحی نه وي لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها نه به غرزیدل طاقت د دوی د مقابله مخلا د قرآن د مقابله مخ تبا د دوی طاقت نه وي غرزیدل، لیکن د دوی طاقت او غرزیده د قرآن مقابله مخ ته. نو معلومه شو چې دا وحی من الله ده. کړي حروف هم دغه حروف دي چې د کم نه دوی کلام جوړي. نو ګورئ د سورتونو نمونه شو معلوم المعنى واستدل عليه دلیل نیول شوی په دې باندې
درې دلیلونه. اول دلیل بأنها لو لم تكن مفهمه، کچرته مفهم نشي یعنی معنی معلومه نشي چې دا د صورتونو نمونه دي. کان الخطاب بها کالخطاب بالمهمل، دا بدسی شي لکه خطاب چې په محمل سره کې یو سړی بل ته وایي دیز دا صحیح ده که غلطه خبره ده؟ بې پیدې ده که الله تعالی خو قرآن کریم باندې مونږ ته خطاب کړی دی که نه، او مونږ پې پوهېږو نو دا خو به داسې شي لکه څوک چې چا سره خطاب بالمحمل کوي، او خطاب بالمحمل خو محمل کار دی، ښه کار نه دی که نه، الله خو داسې نه کوي که نه. دا یو دلیل شي. دویم داسې به شي والتکلم بالزنجي مع العربي، لکه په زنجۍ ژبه کې چې عربي سړي سره څوک خبرې کوي، پوه شي انګلیش والا دی انګریزي خبرې کوي بله ژبه نه ورځي، او ته ورته وایي کوې په حال وکړه، هغه پوهېږي نو ته ورته وایي کوې په حال وکړه، دا ښه کار دی څه؟ تاسې په دې پوه شئ که نه شئ پوه؟ نو بیا به داسې شي چې موږ پې پوهېږو نه او خدای راته خطاب کوي، دا خو داسې ده لکه په زنجۍ ژبه چې د عربي سړي سره خبرې کوي، پې پوه نه شئ. دیم ولم یکن القرآن باسره بیانا، قرآن به ټول بیان و هدا و هدایت به نشي. قرآن کریم خو هدایت دی که نه، بیان دی، او بیان او هدایت خو داسې څه کېږي چې هغه معلوم المعنا یي که نه، چې دا مجهول المعنا شو نو بیان څه شو، هدایت د څه شي وشو، پې پوه شئ. څلورم دلیل ولما امکن التحدي به، او ممکن به نشي چیلنج په دې باندې، په دې چیلنج ورکړه چې راشئ د دې مقابله وکړئ، نو چې په دې څوک پوهېږي نو د چیلنج څه مطلب څه؟ پې پوه نه شئ تاسو؟ پې پوه شئ؟ نو دې څلورو وجو نه وایي د دې معنا معلومه ده چې دا نومونه د صورت دي، مبهم شو که نه. نو ګورئ دوه خبرې شوې، یا به د دې الفاظ مقطعاتو معنا معلومه وي، مفهم معنا به مفهمه وي یا به غیر مفهمه وي. که غیر مفهمه وه خو دا څلور بدۍ لازمیږي، وم لیدلې. که مفهمه وه یا به ترې مراد دا صورتونه وي او یا به ترې مراد بل څه وي. که بل څه ترې مراد شي نو دا ټیک نه ده. ولې؟ ځکه که بل څه ترې مراد شي معنا به داسې شي چې الف لام میم په عربۍ کې د بل څه نوم دی، او حال دا دی چې الف لام میم خو عربۍ کې د بل څه نوم نه دی. داسې پورې پوه شئ. یا به معنا داسې شي چې الف لام میم په عربۍ کې نه بلکې په بله ژبه کې د څه نوم دی. دا هم بیا غلطه ده. ولې غلطه ده؟ ځکه قرآن کریم خو عربۍ کې رالیږل شوی دی بلسان عربي مبین، او دا د نوم په غیر عربۍ کې د بل څه دپاره که پې پوه شئ. نو معلومه دا شوه چې قرآن کریم دا الفاظ مقطعات مفهمه دي او نمونه د صورت دي، پې پوه شئ. ګورئ وان کانت مفهمه، که چېرته دغه الفاظ مفهم شي فاما یراد بها الصور، یا به مراد د دې نه صورتونه شي التي هي مستحلها، هغه صورتونه چې په سر کې د الفاظ مقطعات راغلي دي چې شروع د دې نه کېږي، علی انها بنا په دې باندې چې دا الفاظ مقطعات القابها نمونه د دې صورتونو دي، او غیر ذلک یا به بل څه د دې صورتونو نمونه به نه وي. والثاني ثاني باطل دی. ثاني نه مراد څه دی؟ چې غیر صورت نوم شي، چې غیر صورت نوم شو. لأنه اما يكون المراد، یا به مراد داسې شي ما هغه څه شي وضعت له په لغت العرب، چې وضع شوی دی دا هغې لره په لغت عربي کې، وظاهرا دا خبره ښکاره ده چې انه لیس کذلک، دا شان نه ده. کلام عربي کې دا د بل څه دپاره نوم نه دی جوړ شوي، او غیر یا بغیر عربي کې د څه شي نومي وهو باطل، دا باطله ده. ولې؟ لأن القرآن، ذکر قرآن کریم انزل على لغتهم لقوله تعالى بلسان عربي مبين، فلا يحمل، نه حمل کیږي علی ما پغس لیس فی لغتهم، چې د دې کلام عربي په لغت کې نشته. پې پوښتئ لا یقال سره اعتراض.
او د دیو اعتراض و شقونه دي سو هغه لأننا نقول کې به بیا جواب وکړي لأننا نقول پیدا کړي ډېر لري دی پیدا هم کدی سفید به کرخه کې لأننا نقول دای جواب دا اعتراض په کم ځای واردېږي دا یقال دا اعتراض په دې واردېږي چې ته وایې چې دا د مبهمه شي او د صورت نمونه دي شي د صورتونو نمونه دي شي دا ټیک نه ده لا یقال څوک په اعتراض کې ونه وایي لما لا یجوز ولې داسې نه ده جایز ان تکونه مزیدتا چې د الفاظ مقطعه د حروف زیادت شي زائده دي شي للتنبیه د تنبیه دپاره د ذکر شوي والدلالة على انقطاع كلام واستناف آخره چې دلالتو کې په دې باندې چې دا کلام ختم شو او شروع د بل کلام وشوه کما قاله قطرب لکه قطرب چې دا خبره کړې ده د سیبوی شاګرد دې پورې پوښتنه نو دا دی مزید شي د صورتونو نمونه دي نه کیږي بلکې زیاده د حروف مزیده دي یو دیم د صورتونو نمونه دي نه کیږي او اشاره دنیا دې په دې کې اشاره راشي الی کلمات داسې کلمو ته هي منها چې دا حروف د هغې کلمو سر دی اختصرت علیها او اقتصار په دې حروفو شوی د ټولې کلمې نه اقتصار شاعر لکه شاعر چې اقتصار کړی دی په قوله په دې قول کې قلت لها قفی فقالت لی قاف ما ورته ویلې ودرېږه فقالت لی هغې ویلې قیب قاف قاف څه معنی اقفو پې پوه شوئ نو قاف دا د اقفو یا د قفتو یا د وقفتو په ځای راغلی قاف د چا په ځای راغی د وقفتو یو ټکی دی دا دیم د یوې کلمې دغه شي د دې دپاره وسو یو څلور دلیلونه پیش کوي سو د دې کمې خبرې دپاره چې دا د داسې شي چې یوې مستقل کلمې ته دې پکې اشاره شي کما روی عن ابن عباس اول دلیل لکه د ابن عباس نه روایت دی رضی الله عنه قال الالف آلاء الله الف کی اشاره شي مستقل کلمې ته چې آلاء الله د خدای نعمتونه واللام لطفه مستقل کلمه شو کنه والمیم ملکه د خدای بادشاهي یو دلیل دویم دلیل وعنه د ابن عباس نقل دی ان الف لام را وهام میم ونون مجموعها الرحمن مجموعه الرحمن کی دریم دلیل وعنه د ابن عباس نه روایت ده ان الف لام میم معناه ان الله اعلم نو الف کی اشاره انا تشوا لام کی اشاره الله میم کی اشارت اعلم ونحو ذلك فی سائر الفواتح او د قسم په ټولو فواتحو کې په پوه نشلی نو کلمې ته پکې اشاره شو کنه څلورم وعنه د ابن عباس بل قول نقل شوی دی چې ان الالف من الله الف کی اشارت الله ته ده او لام دا د جبریل نه دی او میم د محمد نه دی نو معنا به د الف لام میم داسې چې القرآن منزل من الله بلسان جبریل علی محمد علیه السلام په پوه نشته او دا څو قوله شو دوه قوله شو یو دا چې زائده دي او دیم دا چې اشارت دی پکې مستقل کلمې ته وشي چې دا د هغې جز دی او دریم قول او الی مودد اقوام و آجال یا د پکې مودود قومونو ته نیټو ته بحساب الجمل د ابجدو په حساب باندې د هغې ته پکې اشاره وشي ابجد پیژنئ ابجدو کې د اشارې شي کما قاله ابو العالیه لکه ابو العالیه ویلي د متوسکا تمسک یې کړی بما رویه انه علیه السلام لما اتاه اليهود چې کله ورته یهودان راغله تلا علیهم الف لام میم البقره فحسبوه وشماره وقالوا كيف ندخل في دين مونږ داسې دین کې څنګه داخل شي مدته 71 سنه چې ټوله زمانه یو او یا کاله ده الف کی اشاره ده یو ته پوه شئ او لام کی اشارت د دیر شو ته
او میم کی اشاره ده څلوېښتو ته کلیمن نو یو اویا شو پې پوښتئ که پې نشته پوهي نو چې دا خبره یهودیانو وکړه فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام مسکیش فقالو فهل غیرو د دې نه نور څه شته فقال الف لام میم صاد والف لام را والف لام میم را نو اوس خو بلا کلونه شو کنه فقالو خلطت علینا بتاو ګډوډۍ سن په مونږ راوستو فلا ندري مونږ نه پوهېږي بأیهما ما ناخذو بأیها ناخذو په دې کم یو باندې مونږ کم یو مونږ ونیسو فإن تلاوته یاها بهذا الترتیب نو تلاوت د نبی علیہ السلام دغه الفاظ مقطعات په دې ترتیب سره په دې یهودیانو وتقریرهم علی استنباطهم او مضبوطیات د دوی په استنباط د دوی دلیل دی علی ذلک په دې باندې نبی علیہ السلام مسکی شدا د دې دلیل دی چې موږ پته پکې اشاره وهذه الدلالت ودا دغه اعتراض ده چالب کې یو لام کې دیرش میم کې سلويخ دا عربي نشو دی وای اگر که عربي نه دی خو عربو کې داسې مشهور او لکه عربي چی دا دلالت اگر که عربي نه دی لکنها لاشتهارها د مشهورتیا د وجه نه فيما بین الناس د خلکو په منځ کې حتی العرب دا ملحق کېږي د معرباتو سره لکه مشکات سجیل قسطاس چې عربي نه دي خو عربی سره ملحق شوي دي دې څلورو درې اقوالو باندې پوه شئ څلورم دا اعتراضونه په کم ځای دي زه خو به درنه نه یم ورک شوی په دې دی چې ده ویل چې نومونه د صورت نومونه دي نه شي مبهمه دي شي خو دا شی نه دي مراد شي څلورم او دالتن علی الحروف المبسوطه یا د دلالت وکړي په حروف مبسوطو باندې متفرقو باندې مقسما بها په داسې حال کې چې الله قسم کوونکی دی په دې باندې لشرفها د شرف د وجه نه د عزت د وجه نه په دې قسم خوري ولې شرافت په څه کې دی من حیث انها بسایط اسماء الله دا اجزا د خدای د نوم اجزا دي ومادة خطابه او د خدای د خطاب ماده ده اصل هذا خذ هذا دا خبره کلکه که ګوره دا خبره ده وان القول بانها اسماء الصور پنځم قول دا دی دا د صورت نمونه نه دي ولې ځکه که د صورت نمونه شي نو بیا به داسې چل وشي چې دا به د عربی کلام عربي خلاف ورزي به وشي څنګه الف تتا یو اسم ویلی لام بل اسم میم بل اسم الف یو اسم لام بل اسم میم بل اسم صاد بل اسم کاف ها یا عین صاد کسو دی پینزه ها میم عین سین قاف پینزه شو دسی چرته کلام عربي کې نشته چې پینزه اسما دي د یو شي نوم شي په پوهې کې نشته نو کدا موږ د صورت نمونه کونو د یو صورت پینزه اسما به د یو صورت نوم شي کلام عربي کې داسې نشته وان القول بان دا قول چې د اسما د صورتونو دي یخرج هدا به او باسي لا ما هغه ستا ليس في لغه العرب چې په لغت د عربو کې داسې نشته لأن التسمية بثلاثة أسماء ذکر تسمیه په درې اسماء سره فصاعدا یا په ډېرو سره مستکره ده عندهم د دې عربو په نس دا څو اعتراضات پنځه شپږم اعتراض که د صورت نوم شي نو دا به مبزي شي دې ته چې اسم او مسما یو شو او اسم او مسما خو یو نه دي کړه څنګه به اسم او مسما یو شي ما ته وګورئ الف لام میم په بقره کې ده که د بقرې نه بهر ده سورة البقره کې ده که د سورة البقرې نه بهر ده که دننه ده پکې سورة بقره خو د الف لام میم سره سورة بقره ده کنه په دې خو پوهېږئ کنه نو الف لام میم د سورة بقرې جز شو الف لام میم څه شو جز شو اوس د الف لام میم د سورة بقرې نوم هم شو نو چې د سورت بقرې نوم شو نو اسم خو غیر د مسما نه کنه نو په کار ده چې الف لام میم بیل شي او سورت بقره بیل شي او حال دار چې الف لام میم د سورت بقرې نه غیر شي نه ده بلکې د سورت بقرې عین ده نو د اسم او د مسما به شي اتحاد راشي اسم د سورت الف لام میم شو
او الف لام میم خو بعینه حق الف لام میم د چې کوم سورۃ بقره کې دی نو الف لام میم اسم هم شو الف لام میم مسما هم شو نو اسم مسما عین شو په دې ځای باندې پوهیږئ وتؤدي دا به مبزي شي الى اتحاد الاسم والمسمى دې خبره ته چې اسم او مسما متحد وتستدعي دا وم اعتراض ده کدا د صورت نوم شي وتستدعي تاخر الجزء عن الكل من حيث ان الاسم يتاخر عن المسمى بالرتبه ما ته لګو ګورئ دوه خبرې دي یو دا چې اسم د مسما نه وروسته پیدا کیږي یو خبره دویمه خبره دا چې کل د جز نه وروسته په پوښتنه تاسو ویلي دي دا چې کوم دی دا کل دی چینی پی اوبه پتی دا اجزا دي اول کم شی درته پروت دي اجزا پراته دا سره مکس کې نو کل تی جوړ شي نو د جز او د اجزا وجود دا مقدم دی د کل د وجود نه پدې خو پوهیږئ دن ستا زوی پیدا شي څو ورځې تیرې شي نو بیا ورته نوم کېږدي زید نو اسم د مسما نه مؤخر دی دا هم دوه قیدي خو ومنلې کل د جز نه مؤخر دی دا هم ومنله او اسم د مسما نه مؤخر دی دا هم ومنله اوس داسې چل دی چې دا الف لام میم جز د صورت بقره دی دا د دې تقاضا کوي چې الف لام میم دی د صورت نه چې کوم دی دغه شي مخکې شي ځکه جز د کل نه مخکې که او دا الف لام میم دی اوس د صورت بقرې نوم کو دا د دې تقاضا کوي چې الف لام میم دی د صورت بقرې نه وروسته پیدا شوی خبره باندې پوه نشته پې پوه ځئ ګورئ وتستدعي دا تقاضا کوي تاخر الجزء عن الکل چې جز دی د کل نه وروسته شي ولې من حیث د دې حیثیت نه ان الاسم چې دا جزء د دې کل نوم شو او اسم خو یتاخر عن المسمى بالرتبه د مسما نه وروسته دی په رتبې په اعتبار سره که پې پوه شئ که نه بس دی اعتراض خو مې دقه کړه په اوو شقوقو سره سوال